السلام علیکم دوستانو، راځئ نن در سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې تاسو یې وګورئ نو تاسو زړه به د خفګانه وچوي او په چغو چغو به ژاړئ. دوستانو، ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د خفګان ویډیو ده، ډېر د عبرت مقام دی. راځئ چې موږ ته عبرت والو او د دې نه موږ سبق حاصل کړو او دوستانو مشرانو د ځان دپاره د آخر توحه جمع کړو، هغه به په کار راځي. دوستانو مشرانو، راځئ چې دا ویډیو وګورو. دا وګورئ، دا د چا د مسلمان قبر دی. د دې په خوا کې د اسخا نالۍ تیره شوې ده، بعیده نه ده چې د دې اوبو اثر به دې قبر دې لحد ته رسېدلی. نن د دې صاحب قبر حیثیت ته وګورئ. دوستانو، ده به په دنیا کې په ناز او ادا سره وخت تیر کړی، کیدای شي چې په ژوند کې د داسې نالۍ په خوا کې تیر شوی هم نه وي، کیدای شي چې د داسې نالۍ په خوا کې دې چرته کېناستلی هم نه وي، په عیش او عشرت کې وخت تیر کړی. نن دا وګورئ، دومره څوک نشته چې د دې صاحب قبر نه دا نالۍ لږ اړخ ته تیره کړي، لږ یې سایډ ته کړي. اوس دې نه موږ او تاسو دوستانو عبرت واخلو چې څوک هم په کار نه راځي، بس خپل عمل د لارې مل دی، عمل به په کار راځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې تاسو د قبرونو زیارت کوئ، د قبرونو زیارت ته ځئ، چې تاسو زیارت ته ځئ د قبرونو، نو تاسو به د دې نه عبرت اخلئ، تاسو ته به مرګ یادېږي. دوستانو مشرانو، نو چې نن موږ او تاسو توبه وباسو، د مرګ تیاری شروع کړو. دوستانو، دا ورځ په موږ او تاسو هم راتلو واله ده او موږ ته الله رب العزت موږ ته د نیک عمل توفیق راکړي او د دې ورځې د تیاری توفیق ته الله رب العزت موږ ته راکړي. آمین ثم آمین.